ته خبر ورکو چې قربان مونږه د استقبال او اعزاز او تقریم د پاره بهر راوتیو او بغیر د استقبال او د عزت او تکریم ورکولو نه علاوه زمون بل څه د شر یا څه د قتل اراده نه وا الله جل جلاله وعم نواله آیاتنا مبارک رولېګل ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې تر اخره پورې تلاوت فرمایلو زمون مشایخ کرامو د مفسرین په حواله سره شیخ العرب والعجم مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب المدنی رحمه الله په تفسیر درس کې فرمایل چې فاسق په معنا لغوي سره دی دلته کې اصطلاحي معنا مراد نه ده فاسق نافرمانه ته وي خودلته مراد چې کوم نه نو تینا اصطلاحي معنا نه ده بغاوت کوون کی تو پزماګه کې فساد او خرابتیا جوړون کی ته ویل کیږي لیکن دلته تینا مراد او مقصد چې کوم دی خروج عن الطاعت ته چې د طاعت نه کم سړی ظاهری طور لږ غوندې اوزي خو چون کې دغه صحابي مبارک ته دا غلط فهمي شوی و نو د دې په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته دغه خبر بیان فرمایلی وو هغه خلکو خپل زکاتونه خیراتونه جمع کړ د دې نه علاوه نور غزوات او جهادونه شوي دي والله جل جلاله داغه متعلق قرآن مجید کې دا سورت مبارک نازل فرمایله چې اذا جاء نصر الله والفتح اذا پاو وخت کې جا چراشی نصر الله امداد د الله والفتح او فتح او غلبه راشي او خلق په اسلام کې ډلې ډلې داخليږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا ورید نو جړلې او صحابه مبارک حیرانو بیان د فتح دی او د الله د امداد دی او د خلکو ډېر مسلمانې دل مراد دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا معزز صحابي د جاړي پدی موقع باندې نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته او فرمایل ولې جاړي وی فرمایلی دین معلومیږي چې کله د اسلام غلبه شو او خلق ډلې ډلې راشي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذمہواری پورا شو اوس چې کله ډیوټي پورا شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با زمونږ د مینز نه تشریف مبارک وړي نهم کال د هجرتو د سفر په میاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نور صحابه لګلی دي اقوام ته قبیلو ته شکستونه شوي دي بعضې قومونو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خطونه مبارک لګلی دي بعض خلکو مقابله کړی دا بعض خلکو
ایمان روڑے دے بعض خلقو چې چا ایمان نور وړو مقابله وکنو هغه شکست خوړو د اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو قوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خط مبارک لګلو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خط مبارک راواغستو په یو سیس کې اعلان دی واچولو اور ټولو د اصحاب کرام مخالفتو کو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خط مبارک بے ادبیو کا او اسلام ته کنزلیو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل دی خلکو کې اوس هغه جاهلیت دی بعض قومونو تبع رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو لخر لګلی دي دغه قوم ته لخر لګ اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم مقابله شو غي د صحابه کرامو نه شکست خوړو او تختید اصحاب کرامو ته غنیمتونه وروړ او خان او غړیو چيله او نور بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته خمس جدا ک او دا غینه بعد د خمس د بیلولونه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اصحاب کرامو کې چې کمنو تقسیم فرمایلو او چاته چې کمنو په تقسیم کې د لخر کې چې کم خلع حضراتو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه ته سلور خان ورک سنور غنیمتونه او چې دا چا په تقسیم کې او خو نه رسید نو هغه ته یو اوخ په بدله کې لس چيله غړي ورګي جده کې د حبشانو نراغري خلقو بغاوتو کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته پته ولګی دا نو ال دکې آغا زیونو تے جدی تے جے کم نے جدی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درے سوا اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم لخکر مبارک یولی گو آخل کو تا جے پتہ ہو لگے جے صحاب کرام تشریف مبارک روڑو ناغی او تختی دو او بباز زینو کی پٹ شو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ددی لخکر امیرو دے سفر کے بعض واقعات پیښ شوي دي د هغې د بیانولو ضرورت بني داسې واقعات راتله دا نهمه هجری وا ربیع الاول مبارک کې ربیع الثانی کې جهادونه شوي دي بیا یو دو فتنې راوچتې شوې یو اسود عنسی او یو د مسیلمه کذاب د دوالو د دروغ د نبوت داوو کا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً یو لخکر امیرو گرزو او اسود حنسی ته ولېګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل دا تور قتل کړي او بلته دبل لخکر امیر حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالی عنہ جوڑ کر دا اسود حنسی حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار دلخ کر دا اسود حنسی پہ مقابلہ کے اغی تشریف یوڑو او مقابلہ شوا اسود حنسی قتل شو مردار کرے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدغ ایامو کے بیمارو دیر سخت او د بیمارے شروع داوا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خیبر تا تشریف مبارک اڑلیو یو زنانا ورطا روٹے کڑی وا او آغی ورطا پا خوراک کے ترکارے کے زہر چولیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چے کل آغینا یو نوڑے مبارک روچا تا کنو آغا نوڑے ورطا حلوی چے ما مخورا ما کے زہر چولے شوی دی دغا زنانا بیا اقرار کرے دے بہرحال آغا نوڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک شنڈو سر لگے دلے وا داغی آغا سرو رستو بیا پا وجود مبارک کی اثر خکارشو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرے تشریف مبارک اڑلیو والد صاحب کرتلے وا دا زیارت پا اورز باندے واپس تشریف مبارک روڑو او دا حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سر مبارک تڑلیو او خوگید نو فریاد دیکھو آئے رأسی آئے زما سر وی خوگیگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دغ زیارت پا اورز باندے دا بیا لسم ہجری دا او دا سفر میاشت دا دا خلق ورطا پا پختو کی دا چورے میاش وی من ورطا سفر المزفر وایو پختو کی ورطا خلق دا چورے میاش وی بعضی علماء وی دا چارشنبے و رضوا دا سفر اخیری چارشنبہ وا او بعضی علماء وی چه دا زیارت و رضوا سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جنت البقی مبارک تا تشریف مبارک یوڑو او التکی دفن شوی صحابہ مبارک رضی اللہ تعالی عنہم چکم وو نو اغیت ام دعاگانی و فرمائی لے او بیا دا احد شہیدانو تے تشریف مبارک اڑلیو دا احد شہداو تا نورو چے کمزے کے دا اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم قبورو التیم تشریف مبارک اڑلیو چے واپس تشریف مبارک پور تروڑو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دغ فریاد فرمائلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر مبارکم خوگید نورتے او فرمائلے وی سر خو زمام خوگیگی خوشتبیو فرمائلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک خوگید بعضی دا تاریخ کتابوں نے لکلی چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وجود مبارک باندے با ہمیشہ دا پارا دا تبغن دے بوجو دا امت تے او تعلیم دے چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ ٹول
ټوله چې کوم دی نو ډېر په تکلیفونو کې تیر شوي ده نو چې امت ته د دې خبرې چې د الله حبیب او محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیفي نو چې امت کې همتی او امت هم باندې چرته کې بیماری او تکلیف راشي الله تعالی دې بر نه حق مونږ باندې رحم فرمایي ښا الله دې د بیمارو تکلیفونو نه او امتحانونو نه محفوظ فرمایي نو چې امت هم برداشت کوي او صبر کوي نو عقائد عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایلی وی سر مبارک خو زمام خوگیگی نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایلی وی تاسو خو مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خو زما په سر خوگیدلو خوشاله شوي او د خوشتبین او فرمایل ولی به نه خوشحالیږي چې زه مړه شم نو تاسو بل واده وکئ آقا دو عالم صلی الله علیه وسلم مسکاو فرمایلا وی خبر داسې نه ده وی عائشی رضی الله عنها داستا بیماره نه به ته روغه شي دغه وخت کې د ام المؤمنین رضی الله عنها عمر مبارک د سیرت معتمدو کتابونو لیکلي اتلس کالو او بعضې علماو لیکلي دي 21 کاله عمر مبارک و بهر حال اتلس کاله یا 21 کاله عمر مبارک و آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ورتو فرمائستا د سر مبارک درد بخشی لیکن زما بیماری چې کومه ده نو درغېدو نه ده خو ستا خوش قسمتي به وه که ته زما په وخت کې وفات شوی وې نه ما به په خپله په تا جنازه کړې وه او ته به مې په خپله دفن کړې وې خو خبره داسې نه ده زما دا بیماری اوږده ده و خیری بیماری ده د هغې سر مبارک الله ښه کړ حضرت ام المؤمنین رضی الله عنها لیکن د عقاید عالم صلی الله علیه و آله وسلم بیماری زیاته شوه او د دغه بیماری په حالت کې آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک او فرمائل فازا فیروزہ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب شو اسود حنسی مردار کڑے شو فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کا جہنم تو رسید دا یاد لري د ختم نبوت مبارک په مسله کې اس قسمه چې کوم نه گنجائش نشته دی چا سره د اس قسمه نرمی نشته دی بعض زنانو د پیغمبره دعوی کړې وي او بعض نارینو د دروغو د پیغمبره دعوی کړې وي هغه تفصیلاتو کې نظم خود ختم نبوت مبارک په مسله کې اس قسمه گنجائش نشته ده دا خبره د بعض خلکو عادتي خو په دې مسله ځان پیږي د بعض خلکو عادت دی چې چرته چا سره خفګان پیدا شي یا څه جګړه مګړه وشي نو دی وی مقابل ورته بعضې وخت داسې وي چې یو سم ځان نه وي خدای جوړ کړی نعوذ بالله داسې الفاظ
یا وی دا خبره داسې وکړه دی وی چې بس نعوذ بالله وی ځان نه سم پیغمبر جوړ کړی دی نو د دې مطلب دا نه دی چې کنه دی ځان ته پیغمبر وی د دې نه مراد دا دی چې دی داغه یو قسم سپکاوی کول غواړي چې کنه معنا دا چې دا رښتیاواله حق والے لائق د حق کېدل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات خاصه ده نو ته هیڅ شیم نه یعنی معنا مراد ته نه هغه سپکواله وی خدا یاد ولري چې په دې معاملاتو کې به ډېر احتیاط کوئ داسې الفاظ به د خولې نه راو باسي او بعضې سړی په غوسه کې راشي دا بعضې خلکو فطرتي طور تکبري پکې یو قسمه مغرور ځان نه جوړ کړي او بعضې خلک هغه په غوسه کې بعضې الفاظ وي نو خلک وي دا د تکبر نه وي که د تکبر نه وي که د غصې نه وي خو ډېر خراب الفاظ دي دا بعضې خلک وي نعوذ بالله چې خدای راله راکوشي هم نه منم دا خبرې به تاسو اورېدلي بعضې خلک وي نعوذ بالله چې پیغمبر راله راولي نعوذ بالله نو وي نه منم نو دې خبرو سره سړی د ایمان نه خلاصېږي په دې خبره باندې ځان پوهېږه ته به په غوسه کې دومره ځای ته ځان نه رسې چې ستا د غصې په وجه باندې ته د کفر ارتکاب وکړې ته مرتکب د کفر ګرځې او کلمه د کفر د خولې نه وباسي او انسان که خپل حقیقت ته وګوري نو حقیقت ته مونږ ګورو نه چا چې خپل ځان وپېژندو خپل حقیقت یې وپېژندو نو دې سره دوه خبرې دي دا سړی به تکبر هم نه کوي او دا سړی به الله مو پیژني چې سړی دې ته وګوري چې زه پیدا د څه شیز نه یم زما په رحم د مادر کې د مور په رحم کې زما دا 9 میاشتې خوراک څه شی و هغه ګنده وینه وه چې هغې په زنانه باندې مونځ بند کړی و چې کله هغه وینه راتلله او زه کله کله افسوس سره دا خبره کوم یو سړی د تکبر کی کده او د سماته نه کوي هغه سړی د تکبر کی کاغه ته چې کم نه مرګ ناراضي هغه سړی دی چې کم نه تکبر کی هغه انسان او هغه مخلوق د تکبر کی چې هغه نه څوک پوښتنې والا ني کدا ټول خبرې زمنګ په سر پرتی دي او ما ته د خپل مبدأ خلقتم پته ده او ما ته د خپل خوراکم پته ده ته خو دومره ناکاره زناور گیا خوري ته گیا خوري ته بوس خوري تا بچرته کې پرې دومره موده کې د کلو د بوسو د بوري وانډه خوړلی حرام او حلال نه ګوري د خلکو سټونه ماته د مسلمانانو او ځان له قیمتي سيزونه راوړي وي دا مې ځان له د سیوانو کریټ راوړي دا مې د چرګانو شمار نشته او دا ګډان خورم او دا کوم ته وګوره چې ستا د ګندګیرۍ نه څښاب ویخېږي او که د میخې د ګندګیرۍ نه څښاب ویخېږي او حکم په شریعت کې وګوره د جامې په یو جامه چې ستا د وجود جامه د هغې په څلورمه برخه باندې چې ستا په کور کې ساتلی د خوراک زناور دی یعنی مطلب میخه ده غوا ده وغیره د هغې نه پې چې کوم دی نو د ګډ او چیلي
او د اسما دې به پروزي نو چې څلورمه حصہ باندې پروزي نو ستا وسره بیا مونځ نه کېږي او چې کله ستا د او د اسما دي که د وړوکي او که د لوی وي خو چې د ډبلې روپۍ عمره ګندګیري ستا په لباس باندې پرېوته نو بیا ستا ورسره مونځ نه کېږي او ته چې کم قیمتي شی وخورې نو چې ته دلته اودسمات وکړې نو تا هغه خپل اودسمات دي ته ګورم نه او په هغه خپل اودسمات دي شرمېږې دومره خو ته ناکارې نو بیا ته تکبر د کمې خبرې کې بیا تا کې لوی د کمې خبرې ده تا کې بیا غرور د کمې خبرې دی نو چې کله انسان د خپل ځان وپېژني دی به خپل رب وپېژني او چې کله د رب وپېژندو نو بیا به دنه د الله ولی جوړیږي نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دې تاریخونو او د دې سیرتونو مبارکو د بیانولو مقصد او غرض دا دی قرآن پاک اعلان و فرمایلو اے بندگانو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دا قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک زندگی کے تاسو دا پارا نمونہ دا کامیابی دے خلاصے دے نجات دے جنت دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیکت دے دا اللہ نزدیکت او دیدار دا تپروت دے کتا پا دا زندگی مبارک باندے عملو کو نو عرض میں دا کولو چې داسې قسمه خبرې د خولې نه رایستل چې د نبوت خبرو یا مثال په طور باندې د ختم نبوت مبارک یا د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مسله نو د دې خبرو ارتکاب په غوسه کې نه کې یو څو مسلې دي چا غسم نه مني او هغه چې کم دینو یو سیزم نه مني که یو سړي ښځې ته په غوسه کې طلاق ورکړو نو ښځه به طلاق شي که به نه شي ما له یو سړی راغو ما ته وایي یاره جي زما هغه ملګری و او ډېر زیات غوسه و نو ما ورته یو خبر وکړه ما ورته ویل مخې کم طرف ته و چې ښځې له طلاق ورکوي قبلې ته نو مې ته خو وایې د دې د غوسې نه لیونی و نو ما ورته ویل دی ډېر غوسه وویله و مې یو پیالی زهر ورته ږدم چې ویسکي نو مري به که ژوندی به پاتې کېږي چې په غوسه کې ویسکي خو په کار دی چې نه مري که نه نو مري به که نه به مري نو طلاق به واقع کېږي که به نه واقع کېږي دغه رنګې د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مبارک باندې سړی ارتکاب کوي او داسې قسمه خبره د خولې نه وباسي نو په دې باندې به کفر ته رسي د دې په وجه باندې د بعضې خبرو نه به احتیاط کوئ ما ته یو سړي وی د پاکستان یو ډلې یاده که د سرکاري نوکرۍ وایي نعوذ بالله دې ډلې سره نعوذ بالله ډېر پیغمبران هم نه سمیږي ما ورته ویل دې وخت کې ما سره څه شته نه نو ګاډي ته مې منډه واله خو بدقسمتۍ نه په ګاډي کې په هغه ورځې سم نه په چپله مړ کېده نه خو چې زما څومره وسو نه عامې پې وکړو خو به هر حال عرض مې دا کولو داسې قسمه خبرې د خولې نه رایستل دې باندې سړی د کفر ته رسي دې خبرو کې به مونږ هېڅ چا سره څه قسمه نرمي نه کوو خبره پوهېږي که نه او دا ځان سره یاد ولرئ د مسلمان په درد دردمند شئ د فلسطین دپاره نور څه نشي کولی وجاړه دنیا مسلمانانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ختم نبوت مبارک د چوکاټ څوکیدار شه دا واده وکړي که نعوذ بالله چا داسې قسمه څه ارتکاب وکړو نو زه به د خپل اولاد او د خپل مور او پلار او د خپلې ښځې او د خپل رور او د خور خیال به م په دې خبره کې نه ساتم نه به د عزت خیال ساتم د دې په خبره پوهېږي که نه
یا به چې کوم دی نو دی مرداروم او یا به په خپله څه کېږم شهید کېږم به یا به څه کومه یا به دی څه کوم مرداروم او یا به څه کوم شهید کېږم. ممتاز قادری رحمت الله علیه یو سپایي و او نن چې څوک هم د خولې نه خبره راوباسي د ختم نبوت مبارک په برکت خلق ورته حضرت جناب ممتاز قادری رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه وي دا د ختم نبوت اعزازو دا د شهادت اعزازو نو دغه شهادت به ته ملاویږي په دې باندې به تیار اوسو او بیدار به موسو ان شاء الله. دې خبرې لپاره به مونږ خپل سرونه حاضر وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس مبارک باندې به خپل سرونه ورکوي ان شاء الله. خپل عزتونه به قربانوي ان شاء الله تعالی. او د فلسطین د مسلمانانو لپاره نور قسم نشي کولای نو کم از کم څه کولای شي جړاګانې خو کولای شي او چاندیم کولای شي نو دا ټول کارونه به کوي ان شاء الله تعالی. او چې موقع ملاویږي نو که خیری فلسطین ته بزو که خیری او که نور وسم نه کیږي نو ان شاء الله تعالی په فلسطین کې بزان پسې بمونه تړو که خیری او ان شاء الله د يهودو په خلاف به جنگ کوو که خیری. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.